چې عبدالعلي خان ایسیچو او داسې نور ایسیچوګان چې آیین او قانون باندې چلیږي او هغوی د اسلام دل ته ددي د هغې خلاف هم چې څوک څه قسمه کارروایي کوي موږ د هغې هم 100% مذمت کوو. او یو ایسیچو د بډبیر عبدالعلي خان هغه د خپلې عهدې صحیح استعمال کوي. دا ایسیچو دا ذمہداري ده په علاقې کې به منشیات والا نه پرېږدي، د هغې خلاف به کارروایي کوي. ډاکوان 2 نمبر خلک نه به پرېږدي، چکلي چې کوم خلک چلی هغې باندې به چاپي وی نه به پرېږدي. ته په خپله علاقه کې نظر واچوه څومره چکلي چلیږي ستا په نوخار کې، ستا په پېښور کې، په هر علاقه او کلي کې چکلي باقاعده چلیږي. دا هغه سړی دی زمونږ او ستاسو په تاریخ کې چې د ده په حق کې ریلی روزي، د ده په حمایت کې او په تایید کې چې دا سړی دی د دې بډبیرې نه بدل نه کړی شي. څوک راوچتېږي یو MPA یو ښځه شادانه نومېده، څه شی نومېده؟ شاندانن. دا ښځه MPA ده، دا مسلمانه ده او ځان ته پښتنه وایي. پښتنه داسې وي د پښتنې چې اسلام تینا فی الحال یو طرف ته کې اسلام باندې بیا خبره صرف پښتو ته وګورې نو پښتو وایي چې مخ د دې به پرده کې نقاب او پرده کې به ته چې دی نو بهر روزي ستا مخ کاري ستا د مخ ته باندې اول پښتو لعنت وایي بیا په اسلام لعنت وایي چې دا ښکاره مخ ولې زنانه ګرځي. خپل ځان ټیکول نشته دی لیکن یو داسې سړی چې هغه د ملک د قانون مطابق دام ده چې لکه د قانون نه هټ کر یو کار کوي. هلکه په ودونو کې ډمان بندول دا د آیین خلاف دي، نه به چې کوم دی ولې ډول تورې او دا څیزونه ګاونډیانو ته خلکو ته تکلیف ورکوي. ولې د ملک قانون دا نه دی چې په سوشل میډیا به فحش مواد څوک هم نه چې دی نو هغه ډاونلوډ کوي او شیر کوي به نه، دا جرم دی. دا معاشره کې بد اخلاقي چې کوم دی هغه پیدا کوي. نو دغه سړی چې په دې باندې یو ګام اخلي بیا پکار دی چې د هغه سپورټ شو. آفرین شه د بډبیرې د صوابۍ ځای په ځای چې کوم ځای کې دغه ایسیچو ډیوټي کړې ده خلک ترنه انتهایي خوشحال دي، دعاګانې ورته کوي. واحد دا هغه سړی دی زمونږ او ستاسو په تاریخ کې چې د ده په حق کې ریلی روزي، د ده په حمایت کې او په تایید کې چې دا سړی دی د دې بډبیرې نه بدل نه کړی شي. ولې روزي؟ ځکه چې واقعي معاشرې ته امن ورکوي. دې ګندګیر سړی نه پرېږدي او هغه دا نه چې ګندګیر سړی بس پانسي کوي، دا خو قانون دې لاس کې نشي اخیستی. د قانون مطابق هغه سړی رانیول جیل ته اچول، دا آیین او قانون دې اجازت ورکوي. دا کار دی کوي، دا کار دی کوي. د چرته څوک پانسي کو، د چرته څوک وویشته، ځکه دا خو دله حق نه دی. تو ورته څنګه اپنی اوقات میں رہو، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اس طرح لوگوں کو منع کرو. یعنی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی اوقات میں رہو. تمہیں ملک قانون نے یہ اجازت دیا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے. تمہیں پشتو اور پختو اور پشتو اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اس طرح بے حیا ہو کر سامنے نکل آؤ، سارے لوگوں کے سامنے ایک تقریر جو ہے جھاڑو اور مرد بن کر ایسی باتیں کرو جیسے کہ مرد کرتے ہیں. تمہیں اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ دا تاسو کولی شي څوک کولی شي دلته زورور د خپل عهدې غلط استعمال کوي. نو بهرحال موږ دغه ځوان ته شاباش ورکوو. اوې 95% قوم دا ما وکته چې د دې سړي په شا ولاړ دي او د تایید کوي چې داسې ایسیچوګان DPO او ایسیچو او لوی لوی عهدو والا دی الله تعالی په هر ضلع کې پیدا کی. ولې ځکه چې دا ایماندار خلک دي. نن ایماندار قسم په یو عهدم څوک نه پرېږدي. ښه هلکه د خو دغه کار دی کله دلته کې ولې دا کار نه یو غریب سړي داخله وشي، یو غریب سړي عزت تار شي، څوک یې هم تپوس نه کوي، بس ځان ته جاړي فریاد کوي. او که نه یو لوی سړی وي هغه مخکې پته نه دی څوک و، هغه پته نه ډمه وه که څه شی یو ښځه وه او هغه چا ویشتې وه فورا قاتل پیدا شه. علما د دنیا شهیدان کیږي. صحیح د دنیا خلک څوک وه؟ ثنا یوسف دا څوک وه؟ انکره وه. ټیک شو د هغې قاتل زر پیدا شو. او عالم د سرو زرو او د ملغلرو نه جوړ هغه به دغه شان په وینو کې لت پت پروتي. قسم که څوک یې تپوس کوي د هغه قاتل معلوم هم نامعلومي. څومره لوی خلک لره شواهد په ځای پراته دي تر ننه د هغې قاتلان ونیوې شه معلوم شه. دا داسې زما عزتمندو ما او تا داسې ملک کې اوسېږو. بهر کیف زمونږ او ستاسو وس کې دا ده چې مونږ او تاسو د ملک دپاره دعاګانې هم کوو
او موږ دا مخکې ویلو اوس یې وایو او بیا موږ چې څومره ژوند دي چې کله د سلیکشن وخت راشي چې زما او ستا لاس کې یو ټاپوي نو زه به انشاءالله د ایماندار سړي سلیکشن کوم انتخاب به کوم د کوم سړي چې عقیده او نظریه غلطه وي د هغه سوچ د اسلام خلافي قطعا چې زه د هغه سلیکشن ونکم ځکه هغه بیا د یهودو نصارا دیلداروي د هغې په نقش قدم باندې په ملک کې چلیږي او هغه سړی په ډالرو او په پیسو او په لالچونو باندې خرڅېږي د وړو عهدو نه والې تر لویو پورې نو بیا دلته کې د اسلام موافق خو څه کې چې د ملک د آیین موافقه هم بیا هغه فیصلې نه کېږي او دا پیغور ورکول چې دې وزیرستان ته لاړ شي هلته دې اسلام کوي وزیرستان ته دې لاړ شي سعودي عرب ته دې لاړ شي تاسو په دې نو خبره باندې سوچ وکئ لکه ولې د اسلامیه جمهوریه پاکستان چې آزاد شوی د لا اله الا الله په بنیاد دی دا صرف وزیرستان آزاد شوی دی ولې کې پی کې او پوره ملک دا د اسلامیه جمهوریه پاکستان حصہ نه ده صرف هغه ځای د پاکستان حصہ ده په داسې ځای کې د هغې مثالونه ورکې نور بیا چې دي د هغې مثالونه ته په نورو ځایونو کې ورکې او د سعودي عرب مثال ورکې ولې سعودي عرب هم په بعضې ځایونو کې د اسلام تنفیذ کې ټول نه د هغې مثال ورکې ولې زما دا ملک سیکولر دی ولې دا د هندوانو په نوم آزاد شوی د سیکانو په نوم آزاد شوی د دهریت په نوم آزاد شوی آیا دا یورپ دی دا د لا اله پاکستان په دنیا کې واحد دا یو ملک دی چې د لا اله الا الله په بنیاد باندې آزاد شوی هغې ته پاکستان وایي چې دی ازادي حاصله کړې ده نو د لا اله الا الله په نوم باندې حاصله کړې ده او دلته به واقعي د لا اله الا الله قانون چلیږي لہذا داسې خلک موږ د هغوی پر زور مذمت کوو د 100% نم سیوا چې کوم خلک د اسلام ذهن حاملینو خلکو د هغوی لارې نیسي او هغې ته د اسلام پیغورونه ورکوي رونو ما ووې چې په ختم نبوت باندې نن ډاکه واچولې شوه سازش روان دی او بیا اسلام آباد کې چې دی هغه کوټ هغه کیس چې دی هغه کمیشن کوي دا ولې کله په ختم نبوت باندې کله په مدارسو باندې کله په علماو باندې د اسلام خلاف دا سازشونه د ملک ولې کېږي زما رونو دا ځکه چې زما او ستا کمزوري ده ما او تا چې کله د دې وخت راشي مونږ بیا پارټۍ ډزو پارټۍ دا پارټي او دا پارټي مونږ چاته د اسلام په بنیاد فیصله نه ده کړې کړي مونږ باندې به داسې خلک چاته نو مسلط شوی بهرحال دا عقیده ختم نبوت خلاف چې کم سازش چلیږي مونږ د دې پر زور مذمت کوو او که تا ته دا څه حق دی چې زه به ټرانسفر کړم ټیک ته عدالت ته تللی نو لاړ شه دا ستا آیني حق دی ته خو د یو څو ورځو چې کوم دی میلمی پرایویټ کسي 15 کال یا 3 کال بعد الیکشن کېږي بیا به یو عام کسي لږ چې کوم دی تکبر والا اوس دغه شان ګرځي څوک یې تپوس هم نه کوي او ځان ته به سر کې چې کوم دی نو خر لګولي او دا سرکاري سړی هو کله پورې چې د هغه د ملازمت زمانه د هغه به وي بهر کیف الله تعالی دې زموږ استادو پر دې ملک کې د لاندې نه والې تر اخره پورې څومره چارواکي دي دا ټول دی الله تعالی 100% امانتدار او دیانتدار او دینداره راولي او الله دې د بېدینو خلکو نه دې ملک ته او مسلمانانو ته نجات نصیب کی او څوک هم چې د عقیده ختم نبوت لپاره څه قسمه خدمت کوي الله د دنیا او آخرت کې اوزري او د دې خلاف چې څوک څه قسم ته ګام اوچتوي الله دې هغه ګام ریچي کی او دې ملک ته دې الله رب کریم نجات نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اذان کی